څوک سړی چغې وایي چې دې کور کې یو ظالم دی، هغه چې پاس نه راښکاره شول بچیا ولې ویل و ظالمه دنیا دې را باندې بند کړې ده. ویل خورېږه چې در کوش را کوش شوی وې څه چل دی؟ وې تا نه مې دا میانه والده دا خپل امانت تی واله خو لار راته کولاو کا، هر طرف ته چې زم دیوال دی لار را باندې بند. حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه ورته وی بچیا زما دې په خدای قسم چې تاسو وخت کې امیانه له کړه چور کو کنه او غوسه دې کړه نو زما بوج سپک شو، پوه شم چې رستو نه چا واغسته، نو ما په مغه وخت کې ډکې ووی چې خدای دا ما دله ور بخلې ده، دا ما ور بخلې ده، نو ما در بخلې شاید بیا زه څنګه واپس والم. ویل لارې را باندې بند دي، زه ویل الله دې لارې م درته کولو کي. بس را روان شو، لار ورته کولو شو، میانه یې یو اوبه کیسو. نو عزیزانو عرض میں داو چې داغا عظیم انسانان ته چمړ شو په قبر کې دی کیدی په دې ځای کې به دا قرآن د انسان په شکل کې ولاړی، دې ځای سره ملائکې چې راشي او تپوس ته کوي نو د ده په ځای به جواب قرآن ورکوي ملائکو ته، قرآن به ورکوي. د شپې چې سملی او یو تبارک الذی ووی یو تبارک الذی، دا تبارک الذی به کوتک پلاس ستا په قبر د پاسه ولاړی تر قیامته پورې، ستا قبر له چې عذاب راځي دا تبارک الذی به په کوتک یو واپس کوي، یو تبارک الذی چې د شپې ووی. نن قرآن نه ټوکې او مخول جوړ دی، قرآن غوندې کلام او کتاب موجود دی او زمونږ د ملک فیصلې د لارډ میکالې په قانون باندې کی. یا الله دا موجوده نظام